نو بلا شی کار کړی دی. امام بخاری چې شپږو لاکونه شپږ زره راوباسي خو دا نور ټول ریجکټ کوي که نه کني ټول ولې نه لیکي؟ د پیغمبر خبره څوک پرېږدي؟ د پیغمبر خبره د پرېښودو ده که د لیکلو ده؟ خو چې دا پرېږدي نو ځکه یې پرېږدي چې دا د پیغمبر خبره ګڼي نه، کمزوري یې ګڼي، د چا دست یې ګڼي، د چا بغاوت یې ګڼي. نو په دنیا کې هیڅ داسې عالم چې هغه سمج بوج لري، دا کم خلک چې ما نه وایي چې دی منکر حدیث دی، دا هم په سوونو روایتونه او حدیثونه نه مني. دی حنفي ولې دی؟ ځکه چې دی د امام شافعي روایات نه مني. کني دی به حنفي نه وی. دی شافعي ولې دی؟ ځکه چې دی حنبلي روایات نه مني. دی حنبلي ولې دی؟ ځکه چې دی حنفي روایات نه مني. نو هر سړی منکر حدیث ته په څه نه څه روایاتو نه انکار کولو باندې یا جواب کولو. زه هغه احادیث نه منم چې کم د قرآن خلاف وي او چې د قرآن خلاف وي د هغې په سند کې آلریډي سړی کمزوری خو خلکو پټ کړی. نو چې د قرآن سره مخالف وي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مضبوطې خبرې چې قرآن سره موافقې دي هغو خبرو سره مخالف وي نو هغې ته نه زه حدیث وایم نه ورته د چا پلار حدیث ویلی شي. کرام یا محدثین په دې صف کې نه دي ولاړ، د انکار حدیث په صف کې قطعا ولاړ نه دي. فقهای کرامو چې کم اختلاف دی دا هر چاته معلوم دی چې دا اختلاف دا رجح او دا مرجوح دی. یو حدیث معنا یعنی مفهوم چې کم حدیث قطعی وي راغلی وي قطعیت سره، مفهومی چې کم وي هغه دلالتي چې کم وي مفهوم په هغه کې قطعیت نه وي، نو یو امام یو معنا مفهوم راخلي بل امام بل مفهوم راخلي. مثلا رفع الیدین حدیث ته مسلم شریف کې راغلی دی. امام صاحب فرمایي چې دا په لمانځه کې دننه اسکنو فی الصلاة فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې په لمانځه کې دننه رفع الیدین مه کوئ، اسکنو فی الصلاة. امام شفیع فرمایي چې دا حدیث خو ثابت دی، انکار خو ته نه کوي، مفهوم او معنا دا اخلي چې دینه د سلام ولا رفع الیدین مراد دي. نو دې کې امامانو چې کم اختلاف کړي په حدیثو په مفهوم کې، دې کې خو انکار د سره شته نه. د منکرین حدیثو په صف کې څنګه دا خلک ودرېږي. دارنګې یو حدیث داسې وښیي چې فقهای کرامو د هغو نه انکار کړی، مفهوم او مطلب چې د فقهای کرام خپل اجتهاد مطابق بیانوي. که صحیح بیان کی الله به یو اجر ورکوي، که غلطی بیان کی یو اجر به ورکوي، که صحیح بیان کی دوا اجرونه به الله ورکوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې مجتهد خطا کېدلی شي، خو لیکن په مجتهدینو کې داسې اختلاف نشته فقهای کرامو په منځ کې چې هغه یو بل د حدیثو نه انکار کوي چې دا حدیث د سره دی نه، د نبی علیہ السلام حدیث نه دی. لکه نن سبا د خلک چې وایي به مخکې درته وایم محدثین چې کم دي چې ته وایې چې محدثینو چې امام بخاري کتاب لیکلی امام مسلم ولې ولیکه؟ د هغه په مقابله کې نه ولیکه، هغه خپل سند سره حدیث روایت کړی، امام بخاري په خپل سند سره روایت کړي او بعضې چې بیان کړي دي او ځنه یې پرېښي دي 6 لکه کې 2000 راخیستي امام بخاري. نو د خپل مطلب منشا مطابق مقصد مطابق څومره ضرورت و هغه یې راوخیستو په خپل باب کې کېښودل. نو زیات ضرورت نه و که نه، بازار ته چې لاړ شي د ضرورت څیزونه ته راټول کړي خوښ یې کړي نوره پرېږدوي. دا معنا نه چې دا نوره څیزونه چې دا بېکاره دي، دا کار نه دي. ضرورت مطابق سړی محدثین احادیث راخلي. نو دا خبره د ډېره د عقل خلاف خبره ده چې محدثین او فقهای اختلاف چې دا د انکار حدیث اختلاف دی. انکار حدیث دې ته ویلی شي چې یو سړی دی هغه ووایي چې دا حدیث دی د عقل خلاف او دی ووایي چې دا حدیث چې دی دا د قرآن خلاف دی. غیر مقلدین ووایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله مسائل د قرآن خلاف حدیث او قرآن خلاف دی. مونږ ورته وایي چې 1 لک روپۍ انعام درکو، یو مسله داسې ذکر کا چې قرآن په ووایه حدیث ووایه چې دا د دې حدیث خلاف دی یا دې قرآن نه شي راوړلی. نو دغه خلک چې وایي چې دا حدیث د عقل خلاف دی وي د قرآن خلاف دی، نو یو حدیث ته څوک داسې راوړي صحیح حدیث چې امت په اجماع کړی په چې هغه صحیح حدیث، یو حدیث داسې راوړي چې د قرآن خلاف وي. طریقه به دی چې حدیث ته راوړي قرآن آیات ته ووایي چې قرآن آیات د دې آیات خلاف دی دغه حدیث. لکه د خلقو حدیث راوړو د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د عمر متعلق چې 9 کالو کې څنګه واده شوی، څنګه بلوغ ته ورسېده، دا حدیث د قرآن خلاف دی. ما ورته وی چې په دې باندې یو آیات پیش کړه چې الله ویلي چې په 9 کالو کې جینۍ بلوغ ته نه رسي، نو آیات ورسره نه وی. فقها لیکلي، فقهای کرامو ټولو لیکلي څوک 8 کاله څوک 9 کاله کم از کم په دې کې بلوغ ته رسي. خو دا مسله خو د طب ولا د ډاکټرانو وسته عقل باندې به نه تللی. ډاکټرانو نه چې معلوماتو کې ګوګل ته لاړ شه، ډاکټرانو ویلي دي چې زنانه په 8 کاله 9 کاله کې بلوغ ته رسېدلی شي.
نو دا حدیث د قرآن او حدیث د قرآن خلاف نه دی، ستا عقل خلاف دی، نور خو د ماهرینو خلاف نه دی، فقهای کرامو خلاف نه دی. دارنګ یو بل حدیث راوړي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها متعلق چې هغه دوه کسانو په مخ کې ولم پیدا په اوبو باندې یو ساعه اوبو باندې. د حدیث طرز او طریقه دی غلطه ده بیانوي. حدیث چې ته مسلم شریف کې وګورئ نو هغه کې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د کور دوه کسانو یو وراره یو رور، دا د کور د دوړه کسانو عائشہ رضی الله تعالی عنها سره په دې باس کول چې په یو ساعه خو سړی غسل نشي کول دا اوبه خو کمي. نو هغه ورته وایي چې اوس یې باتروم کې په پردې کې درنه ذکر د پردې کې غسل وکړه چې وګوره اوس ما په یو ساعه باندې غسل وکړه، یو ساعه باندې غسل کیږي. په دې طرز او طریقه چې تاسو بیانوي او د حدیث چې کم مطلب مفهوم بیانوي نو دا خلق لګیدلی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها خلاف، یا د عمر رضی الله تعالی عنه د ترو متعلق طلاق متعلق چې کوم فیصله صحابه کرامو کړي یا ام المؤمنین کړي د روافضو په ډله کې ولاړ دي، صرف په دې پسې لګیدلی د خلاف شونه کوي. دا یو حدیث راوړه چې د قرآن خلاف وي، قرآن آیات پیش کړي چې دی آیات خلاف دي، نو یو حدیث باندې به 1 لک روپۍ انعام درکوم. صحیح حدیث چې تاسو راوړئ. خو لیکن یو بل ضروری خبره تاسو دا کوم، په آخر کې به تاسو واورئ چې زه بیا د دې کس جواب نه کوم. د دې جواب ځکه نه کوم چې یو ویډیو د ما ولیده اوس چې په هغې کې د ویلي چې مؤمن معنا تاسو دا کړې ده چې مؤمن خو ویلی شي امن ورکوونکي ته، نو مسلمان مؤمن چې دا هغې ته تاسو وایي چې دا ایمان راوړونکي ته وي. نو دا خبره چې وکړه نو ما سوچ وکړو چې دته جواب ضرورت نشته. ګوره مؤمن چې کله الله طرف ته نسبت وشي نو دا معنا چې امن ورکوونکی چې بنده ته نسبت وشي هغې نه ایمان مرادي. یؤمنون بالغیب و یقیمون، قرآن کې الله فرمایي چې مسلمان هغه دی چې ایمان راوړي په غیب باندې. بهر صورت د داسې سوال دی لکه څوک چې وایي چې سوالات لمونځ ته څنګه وایي، که سوالات لمونځ ته وایي نو الله جل جلاله لمونځ کوي، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، فرشتې لمونځونه کوي، الله لمونځ کوي. نعوذ بالله دا داسې سوال یې وکړو. نو داسې سوالونه او داسې شبهات چې څوک را پیدا کوي هغه خلک چې علم سره مناسبت یا پوهیږي چې دغه کس جواب بیا زه نه کوم، د آخري جواب ما وکړو بیا د سره دا ویډیو کوم مخکې کتلی و سره مې جواب نه کوم چې داسې سوالونه راپورته کوي چې هغه ته د جواب ضرورت نه وي. او د کس چې کم دی د بار بار چې دغه وایي د اهل الحدیثو ته وایي چې مالا جواب راک، غیر مقلدینو ته. نو غیر مقلدینو ته تعالی پته نه، غیر مقلدینو حدیث پړاوله نشي چې د علماء دیوبند شروح یې نه پړاو کړي. علماء دیوبند ته د دوی سند رسېدلی استادانو، او تر څو پورې چې علماء دیوبند شروح ته نه وي کتلي تر هغې پورې ته حدیث پړاولی نشي. اهل حدیث خو دروغ وایي چې موږ اهل حدیث، هغه د حدیث دفاع چېرته کولی شي؟ علماء دیوبند به یې کوي. د حدیثو متعلق بیا موږ وایي که یو حدیث صحیح داسې چا راوړو چې د قرآن خلاف د عقل خلاف نه، نو دته به 1 لک روپۍ انعام ورکوو. غیر مقلدینو نه که ستا دا خیال وي چې د غیر مقلدین به ماله جواب راکوي، د دې تله جواب. بله خبره واوره، که تا وایې چې تاسو تعلق مثلا علماء دیوبند سره، نو علماء دیوبند کې چې وفات شوي دي یا ژوندي کې څوک شته چې ستا د نظریې سره ولاړ وي. که ته وایې چې زه بریلیانو سره تعلق دی، بریلیانو کې مړه یا ژوندي داسې څوک شته چې تا سره په دې نظریې کې ولاړ وي وښیه. که ته وایې چې ما پنجپیر سره تعلق دی، نو پنجپیر کې ستا نظریې سره ژوندي کسان یا مړه کسان چې تا ورنه سبقونه ویلي دي، ستا استادانو کې څوک شته چې چا نه دی سبق زده کړی، د قرآن دی چا نه زده کړی، داسې څوک شته چې تا سره یا په مړو کې یا په ژوندو کې چې ستا سره په دې نظریه کې ولاړې چې د حدیثو خلاف چې کومې خبرې تا شروع کړي، که خاص کر کې هغه حدیث چې ام المؤمنین یا صحابه کرامو پکې ذکر وي، دا خو د روافضو کار دی، د خلکو ذهن سازی کوي صحابه کرامو خلاف، د ام المؤمنین خلاف. یو اخیری کې بله خبره تاسو ته ضروري غونډه وکړه چې دغه کتاب د مفتی منیر شاکر صاحب لیکلی دی الفرقان. په دې کتاب کې یو ښکلې فتوا یې لګولې ده، تاسو لږ وګورئ چې دا فتوا بیا خبره ختموي انشاءالله. دا مفتی صاحب والا ویډیو غانې چې څومره دی هغه تاسو اورېدلي، او دا کتاب یې وګورئ، دا کتاب دی الفرقان، د مفتی صاحب لیکلی، مفتی منیر شاکر صاحب په خپله لیکلی، که چا ورته بل څه لیکلی یا ورنه هېر شوی دی چې ما څه لیکلي وي دلته کې، چې دی وایي چې
دا کتاب ټول ډک دی ښه. د اول په هره پاڼه کې به تا ته لیکلی شوي چې مکروه دې ته ویلی شي، مستحب دې ته ویلی شي او واجب دې ته ویلی شي. دا ډک دی، د په خپل لاس باندې لیکلي دي چې وایي چې دغه اصطلاحات چې کوم دي دا په قرآن او حدیث کې نشته. خو دا کتاب ټول ډک دی، په هره پاڼه کې شته. مثال یې زه در کوم، دلته کې ویل کلي چې څوک د دې اصطلاحاتو نه انکار کوي، بس ایسی چیز کی نجائز اور کم از کم مکروہ ہونے میں صرف ان لوگوں کو تو شبہ ہو سکتا ہے جو کہ پیٹ کے پجاری ہو اور یا دماغی توازن خراب ہو. وایي دې باندې څوک اعتراض کوي چې دا شی مکروه نه دی او دا مستحب نه دی او دغه شی وایي چې هغه په خېټه کې لږ غوندې یو پیټ کې پجاري او خېټې دپاره شروع یا به د هغه دماغي توازن خراب وي. تراو په باب کې څه لیکلي دي په خپله باندې، یو خو دا دی چې هغه عبارتونه یې نقل کړي نه، د خپل لیکل څه دي اخیری کې چې دی خلاصہ بیانوي. ورنہ صلات تراویح بدعت شرعی نہیں ہے اور نہ ہی جماعت کے ساتھ ادا کرنا جماعت شرعی ہے بدعت شرعی ہے بلکہ سنت ہے. او بیا په کې څه لیکلي عجیبه غوندې ښکلی کتاب یې لیکلی، خپل کتاب د نه یې هیر شوی دی، د بل چې لیکلي پته نه لګي. دلته یې لیکلي چې دا د خپله لیکلي، یعنی هغه کم چې نور علماء کرام اقوال نقل کړي نه، د چې کم خلاصہ ذکر کړي بلکہ وہاں سے ہٹ کر کسی اور جگہ کڑے ہو کر سنت اور نوافل پڑھے. بل ځای ته لاړ شه سنت او نوافل، دا سنت څه شی دی او نوافل څه شی دی، دې جواب دی خپله وکړي. برا پکې لیکلي چې سنت گھر میں پڑھنا بہتر ہے بغیر تراویح کے کہ وہ مسجد میں پڑھنا سنت ہے. نو دا کتاب کې ټول اصطلاحات ذکر دي او دا پکې ذکر دی چې مستحب څه شته ویلی شي، مکروه څه شته ویلی شي، واجب څه ته ویلی شي. دا کتاب د هغې نه ډک دی. الله پاک دې مونږ مسلمانانو ته بیا داسې کس ته زه انشاءالله امید دی تاسو ما ته بار بار ویډیو رالیږي داسې کس ته جواب نه ورکوم، ځکه چې دا مؤمن متعلق چې د سوال اوچت کړ او خلکو لاندې په کومنټس کې ورته لیکلي ماشاءالله سبحان الله چې تا مؤمن، هغه د مؤمن معنا دا وکړه چې مؤمن د ایمان راوړلو معنا نه کوي، هغه به تاسو واورئ. نو لاندې ورته خلکو لیکي سبحان الله الحمدلله ماشاء الله خلکو لاندې لیکلي دي. نو داسې ویډیو به بیا زه انشاءالله جواب نه کوم. آخر دعوانا الحمدلله. مسلمانه تا ته څه وایي؟ مؤمن. مؤمن د مؤمن ترجمه څه کوي ایرانیان؟ څه ترجمه یې ده؟ ایمان لانے والا. مؤمن مانا ایمان لانے والا. او دا الله په نومونو کې المؤمن شته که نه؟ هغه په څه شي ایمان راوړی؟ هلکه الله په څه شي ایمان راوړی؟